یو ازمائش درونو طرفنا بچپن کې د حضرت یوسف علیه السلام مقدر، او دویم ازمائش د عزیز مصر د خزي د زلیخې طرفنا. یوسف علیه السلام هر قسمه ازمائش او امتحان ته غاړه کې خود معصیت او د ګناه نه ځان بچ کو، او بالاخره د الله سبحانه وتعالى نه دا دعا وغوښتل چې یا الله ما د پاره هغه محل او د شاهي ژوند نه هغه د قید خاني هغه ژوند غوره دی چې کوم کې ګناه نه بچم، او کوم محل کې چې ګناه کې مبتلا کېږم د هغې نه هغه قید خانه ما د پاره ډېر محبوب دی. د یوسف علیه السلام په حق لا د قید خانې فیصله وکړې شو، جیل ته راوستلی شو. یوسف علیه السلام چې څنګه جیل ته راغی او په جیل کې دننه د جرایم پیشه خلکو د مجرمانو یو مرکز و. یوسف علیه السلام د خپل حسن اخلاق د وجه نه ټوله ورځ چې دی د خلکو په خدمت کې، د بیمارانو په عیادت کې او د مرګرو د حال تپوس پوښتنه، حسن سلوک، د چا خدمت کول وغیره، په دې کې ځان لپاره یو ډېر ښکلی نوم او ښکلی مقام یوسف علیه السلام جوړ، او ټوله شپه د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې به یې تېرو. نو چې کله د یوسف علیه السلام هغه حسن صورت او حسن سیرت ته خلکو وکتو، نو ټول د هغه ګروېده شو، د هغه نه متاثره شو، د هغه د اخلاقو نه، کردار نه، د اعمالو نه، تر دې پورې چې هغه جیل ته چې کوم مشر و نو هغه ورته وایي چې دومره اختیار خو ما سره نشته چې زه ته خلاص کم، خوشي کم دی جیل نه، خو دومره اختیار سره شته چې په دې جیل کې دننه به تا ته یو ډېر لوی عزت او مقام او مرتبه به حاصلې، او تا نه به څوک مشقت کار به نه اخلي، او تا سره به ظلم زیاتې به نه کېږي. بهرحال یوسف علیه السلام د جیل خانې هغه دننه ماحول هغه یو ډېر ښکلی د درس و تدریس او د ذکر او د فکر یو ماحول دننه پیدا. نو په دې کې بیا ننني چې کوم آیتونه مبارکه دي د یوسف علیه السلام سره په قبره کې چې کوم دوه قیدیانو د هغې د خوب ذکر دی. د سره دوه نوجوانان داسې وو چې هغه یو د بادشاه ساقي و چې هغه ته به شراب ورکو، خدمتګار یو، او دویم د بادشاه اشپز و، خانسامه و. په دې دواړو باندې بادشاه ته د زهر ورکولو الزام و، په هغه الزام کې دوی په جیل کې و، او دوی باندې چې د کیس روانو لا پې ثابت شوي نو دوی دا دواړه هم یوسف علیه السلام سره په قیدخانه کې دي. دواړو یو ورځ خوب ولیدو او یوسف علیه السلام ته وایي چې ته ستا ظاهري صورت د صلحه او د نیک صالح پاک انسان ښکاري، موږ ته د دې خوبونو تعبیر وښیه. یو وایي چې زه خوب وینم چې زه بادشاه باندې شراب څښم، شرابو جام چې دی ور ډکومه، او دویم وایي چې زه خوب وینم چې زما په سر باندې اشکور پروت دی او په هغه باندې روټۍ پرتې دي او مارغان هغه روټۍ اوچتې او خوري. د دې خوبونو بس تعبیر. یوسف علیه السلام چونکې مجلس لګېدلی او محفل و د قیدیانو، دوی سوال وکړو. یوسف علیه السلام ته د خطاب او د خبرو او د دعوت موقع ملو شو. نو مخکې هغوی ته وفرمایل چې زه چې کوم تاسو ته اوس روټۍ د جیل د طرف نه د انتظامیې طرف نه راتلونکې دی، د هغې روټۍ د راتلو نه مخکې به زه تاسو ته ستاسو خبرو تعبیر در کوم، خو مخکې دې نه زه تاسو ته خپل تعارف کوم چې ما ته د خبرو د علم داسې د نجومیانو په شانتي، د ساحرانو په شانتي یو هوایي شی نه دی، بلکې ما ته د علم د الله تبارک وتعالی طرف نه راکړی شوی د خبرو علم، او الله تبارک وتعالی څوک دی هغه وپېژنئ. الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې هغه زموږ رب دی، او ما ټول ادیان چې څومره دی هغه هر څه پرېښي دی، یو د خپل پلار نیکه دین هغه چې دی راټینګ کړی دی، او په هغې کې دا دی چې د الله تبارک وتعالی سره به څوک شریک نه مقرروي. شرک چې دی هغه یو ډېر لوی جرم دی، او موږ تاسو باندې دا کوم نعمتونه دی دا د الله تبارک وتعالی فضل دی په موږ تاسو باندې، خو اکثر خلک چې دی هغه ناشکري. نو مخکې د تعبیر د خوب نه یوسف علیه السلام چې کوم مقصد لپاره دنیا ته راغلی، یعنی دعوت الی الله، د الله د توحید پیغام مخکې د هغوی غوږونو ته ورسو، خپل تعارف یې وکړو او د خپل د علم وضاحت یې وکړو چې ما سره څه هوایي علم نشته دی چې هغه د ساحرانو او د کاهنانو او د نجومیانو په شانتي هوایي علم نه، بلکې ما ته د علم د خوبونو چې دا د الله تبارک وتعالی طرف نه راکړی شوي دي. نو واقع دغه حصه ذکر کېږي. ودخل معه السجن، او داخل شو دې سره په قیدخانه کې فتیان، فتا ځوان ته وایي، فتیان دو ځوانان. قال احدهما، اویل یو د دې دواړو نه، اني اراني بشک ما وکتل اعصر خمره چې زه نه چوړم شراب. وقال الاخر، اویل بل، اني اراني زه په خوب کې وینم احملو چې ما اوچت کړی دی فوق راسي په خپل سر باندې خبزا روټۍ تاکل الطير چې خوري د هغې نه مارغان د هغې نه. نبئنا بتاویلي، تعبیر راکړه مونږ ته د دې خوب، وښیه مونږ ته د دې تعبیر. انا نراک بشک موږ ګورو تا من المحسنین د نیکوکارو نه. قال وی فرمایي یوسف علیه السلام، لا یأتیکما نه راځي تاسو ته طعاما خوراک ترزقانه کم چې تاسو ته ورکولی شي، کم چې تاسو درکولی شي، الا نبأتکما مگر زه به وښیم تاسو ته بتأویله د دې تعبیر قبل ان یأتیکما وړاندې د دې نه چې راشي تاسو ته هغه. ذلکما
او دا هغه علم نه دی مما علمني ذلكما دا هغه علم نه دی مما علمني چې کوم خودل دې ماته ربي زما رب اني تركت بشکا ما پر خودلو ملت قوم دین دا هغه قوم لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي بالله په الله باندې وهم بالاخره او دوی د اخرت نه هم کافرون منکر دي واتبعت او ما پیروي وکړه ملت آبائي د دین د خپل د پلارانو ابراهیم او اسحاق او يعقوب چې ابراهيم عليه السلام دی اسحاق عليه السلام دی او يعقوب عليه السلام دی ما كان لنا ند مناسب مونږ ان نشرك بالله چې مونږ شریک کړو د الله جل شانه سره من شيء سسيز ذلك من فضل الله دا دې فضل د الله علينا په مونږ باندې وعلى الناس او پټول خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يشكرون شکر نه کوي نو د یوسف علیه السلام د دې واقعینا یوسو اهم فواید او احکام موږ تاسو ته معلومیږي یو دا چې یوسف علیه السلام د قیدخانه تراغي خود جرایم پیشه خلکو مرکز د خپل اخلاق او د خپل حسن سلوک او حسن معاملات د وجنه هغه ټول مجرم پیشه جرایم پیشه خلک چې د یوسف علیه السلام ګرځیدا او ګرځیدل نو معلومه شو چې په یو کس کې کله یو انقلاب او تبدیلی وي نو هغه په ټول علاقه کې او په ټول محله کې او په ټول ماحول کې هغه خصفات او اخلاق هغه خورول شي یوسف علیه السلام فرد واحد دی او بیا چې کله د معاشري د افراد اصلاح وشي یو فرد چې کله هغه مصلح وي هغه نیک صالح وي هغه په ټول علاقه کې او په ټول ځای کې چې په کم محکمه کې وي او په کم دفتر کې وي او په کم ځای کې وي نو هغه کې انقلاب راوړي هغه زمونږ د تیمرګری سنټرل جیل کې نن سبا د سواد په سنټرل جیل کې د غالبا ایوب خان په نامه باندې یو سپرډنټ دی هغه په جیل کې دنه د اصلاحي کارونه کوي د قیدیانو دینی اخلاقی او دغه سي دا غوي د اصلاح لپاره یو کار کوي او خدمت کوي هغه سره دومره انقلاب راځي چې هغه قیدیان چې کوم مجرمان دي دا غوي نه حافظان قاریان او نیکان کاریګر او هغه خپل پیشي ورته اصلاحي تربیت دا غوي کوي نو چې کله د یو فرد اصلاح وشي او هغه یو اداري ته لاړ شي نو په ټول اداره کې هغه چې د انقلاب راولي په ټول اداره کې بیا کار کوي یوسف علیه السلام یو فرد واحد دی خو چې کله جیل ته دنه لاړو یو قیدی حیثیت سره لاړو او په ټول جیل کې دنه انقلاب راوست نو دغه خپل بچو باندې خپل کشرانو باندې ذهني تربیت دا غوي پکار دی دا اصلاح پکار دی چې سبا غوي چې کم اداري تزي یو تاجر جوړیږي او تجارت کوي نو په ټول شعبه کې چې دا انقلاب راوستي شي یو دفتر تزي یو سرکاري اداري تزي یو فوج تزي پولیس تزي بل ځای تزي چې کوم شعبه کې یو اصلاح یافته کس لاړ شي مور پلار دا صحیح تربیت کړي نو هغه د ملک او د قوم لپاره او د مور پلار لپاره هم چې دی هغه د فخر او د اعزاز سبب په ذریعہ جوړیږي او دویم دا چې خوب سړی ویني نو هر چا ته باندې بیانې بلکې د نیکو خلکو نه به خوب معلومه چې کوم د خوب په تعبیر باندې پوي حدیث پاک کې راځي چې دا خوب معلق وي زړن وي تر څو په تعبیر نه استل شي کچا خ تعبیر وستنو هغه شان کیږي او کچا بد تعبیر وستنو هغه شان کیږي نو لہذا هر چا ته خوب نه بیانې څنګه چې دي دوه نوجوانانو یوسف علیه السلام تعالی ته چې موږ ته نیک سړی ښکاری د تعبیر موږ ته وخیا او دریم دا چې ته حق طرف ته خلق راولي اول با خپل ځان کې به تبدیلی راولي خپل اخلاق به سمي یوسف علیه السلام مخکې په دې قیدخانه کې تاسو خپل وخت تیر کو چې ټول خلق دغه اخلاقونه متاثر شو او هغه نه بعد چې کله دې قیدیانو له دعوت ورکو نو هغه د یوسف علیه السلام په دعوت باندې هغه نه متاثر شو او هغه تسلیم کو او دریم څلورم دا معلومیږي چې یو مسلمان یو مؤمن یو داعی الی الله دا خپل کار چې کوم مقصد دی د الله دین طرف ته خلق را بلل دا په هر څه باندې مقدم ساتل پکار دي څنګه چې یوسف علیه السلام ورته وی چې تاسو کوم روټي روانه ده تاسو کوم روټي تاسو وخت دی روټي تاسو ته ملاويږي دا هغه د روټي ملاويدونه مخکې به زه تاسو تعبیر د خوب بیانوم خو مخکې هغه زما خبره ووري زما مقصد او زما مدعا او زما میشن ووري هغه دا چې زه د عامو نجوميانو ساحرانو په شان دي نه بلکې زه یو عظیم میشن سره دنیا ته راغلم هغه دا چې د الله تبارک وتعالى سره بس شریک نه ګرځوي شرک بنه کوي د شرک نه ځان بچ کوي نو هغه د خوب د تعبیر نه مخکې خپل میشن او خپل دعوت هغه مخکې وته بیان نو معلومه شو چې هر ځای کې وي اول د الله د دین خبره پکار دي د الله جل شانه د توحید خبره پکار دي د الله جل شانه په دین باندې عمل کولو خبره پکار دي هغه نه رسو خپل دنیوي مقصد هغه مخکې بیانول پکار ترجمه ته ودخل معه السجن او داخل شو دسرا فقد خانکی فتيان دو زوانان قال احدهما اول يود دي دواننا اني اراني بشك ما اكتل اعصر خمرات زنه چولم شراب وقال الاخر او اول بل اني اراني بشك بخوب کی وینم احمل ما اوچت کړي دي فوق راسي خپل سر باندې خبزا روټي تاكل الطير چخوري مرغان منه داغینا نبئنا اخي مكتاب تاويله دي تعبير انا نراك بشك من غورتا من المحسنين دنکو کارنا قال وی فرمایل لا ياتيكما طعام نرزي تاسو ته خوراک ترزقانه کوم چې تاسو ته درکول شي الا نبأتكما مگر زه خو هم تاسو ته به تعویله د دې تعبیر قبل ان ياتيكما قران دې دینه چې هغه راشي تاسو ته ذالکما دا هغه علم نه دی مما علمني ربي چې خود دې ما ته زما رب اني تركت بشک ما پر خودلو ملت قوم دین د هغه قوم لا يؤمنون بالله چې ایمان نه وروړي په الله باندې وهم بالاخره او دې په آخرت باندې هم کافرون منکر دي واتبعت ما پر وکړه ملت ابائي د دین د خپل پلارانو ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام ما كان لنا ند مناسب مونږه ان نشرك بالله چې مونږ شریک کړو د الله جل شانه سره من شيء سسيز ذلك
دا دې من فضل الله د فضل د الله علينا په موږ باندې وعلى الناس او په ټولو خلق باندې ولكن اکثر الناس لكن اکثر د خلقنا لا يشكرون شکر نه کوي. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه